مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إن المنايا لا تتبع سهامها कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा काबिल एहतराम लबीद जो शायर तेर शवे दौर जाहिलियत ये इस्लाम रौड़ने दे रहमतुल लिल आलमीन और दुआ जगह मौलाना अब्दुल्ला से दनौखार खपल खिताब सो लबीद सरहद लबीद शायर जो कसीदे लिखेगा और दगा सलूरम कसीदे द लबीद पर सबआ मुअल्लका और मुतहर से उलमा नास सबआ मुअल्लका पर तमाम मदारिस और दौर जाहिलियत लबीद दे कसीदे के दानिम देते हुए खुदा इबरत नजत अल्फाज وإن المنايا لا تطيش سهامها وإذا اختارنا كلك لخبل غش خطاشي وی مرگ هغه ښکاري دی چې په کومه سینه باندې دې غشي راکاږي نو د دې مرګ نه خپل غشي نه خطا کېږي لبید په دور د جاهلیت کې نو په نشانه باندې سینه زخمي کېږي خو یو سینه زخمي کول دي او یو اپریشن کول دي نو د مسلمان مرګ راځي د اعزاز دپاره د اعزاز دپاره او د الله پاک دو صفتونه یو رحمان دی او بل رحیم دی قرآن کریم کې یو کم او یا کرتا رحمان ذکر دی رحمان او 207 مرتبه رحیم ذکر دی رحیم رحمان کم ذات ویلی شي کم ذات ته ویلی رحمان هغه ذات ته ویلی شي چې د کائنات ذرې ته رحم کوي نو په کائنات کې بیا زیات رحم مسلمان ته شامل دی او په تمام ملت اسلامیه کې زیات رحم د محمد رسول الله امت ته شامل دی او رحیم هغه ذات ته ویلی شي چې رحم د هغه ذاتي صفت ذات لري کېږي نه نو رسول جلال دی مسلمان دپاره دا مرګ اعزاز ګرځولی دی اعزاز دا د ناسته د مسلمان د مرګ اعزاز دی اعزاز دا خو جدا خبره ده چې ته ترې خبر زما په جون کې نجم الاحناف علامه نجم الدین صاحب مور مړه وه جنازې ته لاړم جنازه د حضرت شیخ القرآن د شاه منصور دي شیخ القرآن نور الهادي صاحب پړاو کړه هغه به دې پوهېده چې یو لوی عظیم شخصیت زما د بیبي جنازه پړاو کړي دا خلک به دې ډرو خشه نه دی نو هغه جنازه وکړه نو هغه ته وایي چې صاحب تاسو 1 بجې پورې دوره پړاو کړه تاسو ځای موږ ته منظور ده تاسو ځای فاروق حافظ صاحب څه بوتلی ومه ما ورته موږ د امیانو قبرونو ته ځو دا د یو بهترین عالم مور ده د غیرت نه خلاف دی چې کور ته ځو قبر ته ځو قبر ته لړم په قبر کې علامه مبارک احمد صاحب چې په خیر المدارس مردان کې دوره حدیث پڑھاوي او بل یو محدث هغه ناست برهان الدین صاحب ما ته مسله په قبر څه کې خبره درته دا کوم او د امیانو په شان نه ښه تفصیلي مسله به کې چې عمر بن العاص خپل ورته وصیت کوي چې یو اوښه حلاله شی چې د هغې غوښې تقسیم کړي دومره اندازه یو بانګ نه اتیا دې وویلي او دلته به مونځ ما ورته دا مبارک مولوي صاحب او دا برهاني صاحب میلماني دي دوی ته ووایه وایي چې نه دا زما خوښه ده زه راپاڅېدم خو د شرافت د وجې نه په سترګو کې مې حیا وه ما یو څو خبرې وکړې او بیا مې هغه شیخ الحدیث صاحب ته مې تاسو تشریف راوړی د هغه روژه وه او تقریر دوران کې روژه ماته دا دلته ناسته او ځاته ته میلمانه راغلي دي دا میلمانه تا له ډکېدو له راغلي که تا له غم له راغلي بیړۍ دې چپه شه
دا میلمه و ستا په ټیم ټبل چلېږي که ته به د میلمه په ټیم ټبل چلېږي. او زمونږ مشران بې تعلیم او هوښیار او دانا خلکو ویل میلمه راځي په خپل طبیعت او ځي د کوربه په طبیعت. دا یو اهم فریضه ده دلته. دا دین اسلام تعالی یو ویلیو درکړی، ویلیو قدر وکړه. نو امام بخاري رحمت الله تعالی علیه په بخاري لومبي جلد کې په 152 صفحه باندې غټه سورتي ولیکله. موعظة المحدث باب لګی، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حول قبره. ساده دین اسلام دا احساس درک چې په قبر باندې به عالم مسله کوي او دوستان به چاپېره کي. فاتح مصر عمر بن العاص خپلو بچو ته وصیت کوي فشنو علی التراب شنا، او بچو په ما باندې دا خاورې په مزه مزه واچوئ، سلولي سلولي یا حساسه عمل په مخاغي شور زواګه. بیا څه وایي؟ وایي دومره اندازه اسان کښېنئ ثم اقیموا حول قبري، یا زما د قبر نه چاپېره کښېنئ دومره اندازه چې یو اوښه حلاله شي او د هغې غوښې تقسیم. علت یې خپله وایي حتی ستانس بکم، د تاسو د دې ناستې د وجې نه د دې نوي کور سره انس او الفت حاصل کړمه. دا ستا دا ناسته د فایدې دپاره ده او ستا به دې ناسته کې د دین اسلام کروړها حکمتونه پراته دي چې اغیار راشي وګوري چې د مسلمان بعد الوفات دا شان دی چې بنیر ته لاړ شي هغه هندو سوځولو له وړي د مسلمانانو ورسره ورشي. نو هغه هندو چې مور یې مړه ده زوی راشي ورته کیلې ورته کوي او بل ته وي چاچا راغلی ځان سره تیل هم راوړي دي. نو لږ تیل ډوډۍ هم پرې چړکه وکړي. د همدې چاچا راغلی ځان سره د غوا غوړي هم راوړي دي. دا غوړي روړي واچي چې زر سر وخوري. تا له هغه مقام درکړه چې ته خاورې اچوې نو ستا څه مقام. علامه علي قاري لیکي یو صاحب دی حساب و کتاب شروع شو، تله سپکه وخته د اعمال صالح پله پې راغله یو شاپینګ بیګ راوړو په تله کې کېښود، تله درنه شوه. لما هذا ربي اله العالمین داسې دی بکف تراب القیته على قبر مسلم. تا یو لپه خاورې وي چې تا د یو مسلمان په قبر باندې واچولې. د ایمان او د اسلام شان بعد الوفات ګوره. ځکه د امام احمد بن حنبل جنازه راغله او په جنازه باندې 15 لکه مسلمانان ولاړ دي او یهود او عیسایان تماشې ته ولاړ دي، تماشې ته چې د امام احمد بن حنبل د ایمان دا شان یې ولیده چې دومره لوی پروتوکول ول دین اسلام ورکړ. 70,000 عیسایانو په جنازه د امام احمد بن حنبل په اسلام قبول کړی. ځکه اقبال وی نشانی مرد مومن پاتو گویم تو مرگ آیت تبسم بر لبی اوسم. وی او روان والا راشا چې د ایمان د ویزې سره او د ایمان د پاسپورت سره د فانی جهان نه د عالم برزخ ټورنمنټ ته پرواز کوي. مسکراهټې په شونډو باندې پراتی او خاندې خوشحالېږي او راشه وګوره. علامه نووي مسلم شریف براوالی لومبی جلد او 9 صفحه براختاره کی. دو محدثین دی حضرت ربعی او ربیعه قسم خوړلې چې مونږ به خاندو نه انا به خاندو چې مونږ د ایمان د ویزې سره د فانی جهان نه د عالم برزخ ټورنمنټ ته پرواز کو پرواز چې د غسل تختې ته راوړی شو په ډرک رکې وخاندله. ځکه اقبال وایي نشانی مرد مومن با تو گویم تو مرگ آیت تبسم بر لبی اوس. او حافظ شیرازی وی دنین قفص نصرای من خوش الحانصر روم بگلشن رضوان کی مرغیات چمنم. د دنیا دا څنګه پنجره زما د خوشواز بلبل زین دی
زه خو د رضوان د هغې باغې کې بلبل یمه زم دې هلته کې چغار وکړمه هلته کې چغار وکړم او دنیا ولیدله مونږ به وي بخاري راواله په درېیمه صفحه وګوره په 256 هجرې کې د امام بخاري د قبر له خوشبویي ختله الله مونږ له هغه اکابر را کړي او د هغه اکابرو پیزار خپل کړی دی د علامه شیرعلي شاه په قبر باندې ما تقریر کولما 500 کیلومیټرو کې جنازه کېږي دا ټک نوالې تر پبو پورې روډ بلاک دی رحیم الله یوسفزۍ مشرق کې په مضمون لیکي وی داسې جنازې خو د شاهان هم نه دي شوي کومه جنازه چې د علامه شیرعلي شاه وشوه دا د حدیث یاد د جاګیردار وه دا د اعمال مصطفی د کروڑپتی جنازه وه او په کروڑونو شاهان د هغه د پیزار څه لوګی ته پیزار ته په قبر کې ودرېدم مسلې ته رالم دنیا او په کوټو خلک ولاړ دی د مصري باندې یو سپین عالم تقریر کوي یو نوجوان عالم را پاسید د مولانا ظهور راغی او په قبر باندې تلاوت نه پس هغه مسله کوي ما ورته زما شیوخ اکابر ناست دي دا ادب نه خلاف وی ما ته دې شیوخ ووایي خاموش چې خطبه مې شروع کړه خدای حاضر ناظر دنیا ولیده دا دلته دا فضل شاه دا ټول ناست دي خپل انګ ودې کا دا قبر نه د موتیانو ګلونو په شان خوشبویي وږمه پورته شو ما وکتل په لاس ګلونه پراته وو هېڅ لرې کړي درک نه لګېده دین اسلام هغه عظیم مذهب دی چې بعد الوفات هم تعالی یو شان درکړي او ولې درکړي دی اقبال ذکر وہی موت تجدید مزہ کی زندگی کا نام ہے موت کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے بیداری کا ایک پیغام ہے دا یو نوی نظام راغی مبارک شپې روسی دي د جمعې شپه خو پرېږده د زیارت روزه زما آقا محمد رسول الله په ترمذي کې روایت دی تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس د زیارت په ورځ باندې او د ګل په ورځ باندې رب ذوالجلال د جنت دروازې کولو کې شان رحمانیت او شان رحیمیت جلوه د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ باندې راولي الله دې د مرحوم د دې نننۍ ورځې دا برکات نصیب کړي مبارک شپې ورځې دي او الله په قسم خوړلی دی مستقل په صورت راغلی دی په دې ورځو سورت فجر 11 فلم نمبر سورت دی پر ترتیب د قرآن کریم سره په ترتیب د نزول سره 10 نمبر سورت دی اللیل سورت لیل نه پس نازل شوی دی 13 آیتونه دي 139 کلمات دي 597 حروف دي الله په قسم خوړلی قسم والفجر قسم خورم د لوی اختر په سبا باندې دا د خیر او د برکت نه ډک لمحات کې حفاظت وکړي ولیال عشر او په لس شپو د ذوالحجې باندې حفاظت وکړي د خیر او د برکت نه ډکې شپې والشفع والوتر په لسم تاریخ د ذوالحجې مې د قسم وي او په نهم تاریخ د ذوالحجې مې د قسم وي دا د خیر او د برکت نه ډکې شپې ورځې روانې دي ځکه مسلمانان د مانځه نه بعد تکبیرات وایي ولې وایي چللی کله چې ابراهیم علیه السلام په مقام د منا کې اسماعیل علیه السلام قملو علالولو د پاره اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته ما ټیټ وتړه ټیټ چې ټوپ نه وامه او کمیس رانه وباسه چې د وینې داغ په ولګېدې دا کمیس مې بېبېله یوسه اپنے ضمیر سے بھی ذرا پوچھ او هلته جبریل علیه السلام ته حکم کېږي چې ګډواله راسه هغه په دومره تیزۍ سره راځي چې هلته آواز کوي الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیه السلام چې پورته وکتل خوشخبري راله نو چغه یې کړه لا اله الا الله والله
اکبر اسماعیل علیه السلام تړلی دی هغه چې دا انداز ولید چې خوشخبري رااله نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر والله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد دا هغه مبارک لمحات دي چې هر مانځه پسې تکبیرات دی الله دې د دې مبارک شپو ورځو برکات دې ضرور نصیب کړي او الله دې د قبر خوشحالۍ نصیب کړي الله دې قبر د جنت د باغچونه باغچو ګرځي او زما دې رور حفیظ دی او دې حبیب الرحمن صاحب دې ټولو ته دې الله پاک د دې غم او د دې تکلیف اجر او ثواب ورکړي او د دې ول الله بهتره بدله ورکړي ټول خلوص دې یو ځل الحمد او درې ځله وسورت اخلاص ولولو دا غي ثواب به دې وبخو چې د سوالو جواب کومه مرحله کې را روانه ده الله په هغې کې ثابت کړي بسم الله الرحمن الرحیم